بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. منګو تاسو مسأله د تقلید کې د مسائل او د مجتهد وغیرہ مختصر ابتدائی حالات ویلو. اوس براشو تعریف د تقلید تا، تعریف لغوی، تعریف اصطلاحی تا. تقلید دا د قلادین دی، قاف لام دال دا د دې ماخذ دی. تقلید په معنا لغوی سره دا د قلادین دی. قلاده د دې نسبت چې کله انسان توشین او په معنا د هار باندې راځو ک نسبتي زناور توشین معنی پټه او پړې راځي چې د زناور مړې تا چولی شي. په معنا لغوي سره تقلید د قلادین دی، انسان ته نسبت شي نو په معنا د هار باندې راځي او زناور ته نسبت شي نو په معنا د پټه باندې راځي. حدیث د بخاری شریف دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی قالت هلكت قلادة لأسماء، مارو ککڑا غاڑا کے ہار د اسماء رضی اللہ عنہا. انسان ته نسبت شي نو پمانه د هار باندې راضی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی قالت هلكت قلادة لأسماء، مارو ککڑا غاڑا کے یعنی ہار د اسماء رضی اللہ عنہا. بخاری شریف جلد دیم صفحہ 397-399. بخاری شریف جلد دیم صفحہ 399. او کله چې زناور ته نسبت شي نو مراد تینا پړ او پټې وي. لکه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې باب لګولې باب تقلید الغنم. بخاری شریف جلد اول صفحه 319. بخاری شریف جلد اول صفحه 319. چې زناور ته نسبت شي نو مراد تینا پټې دو، که انسان ته نسبت شي نو مراد تینا هار او غاړه کېدا. کله چې انسان په دې فرق باندې نه پیږي لکه وابینو دی به د زناور والا مان انسان د پاره ثابته حالان کې دا جرم او ګناه ده. زناور تب زناور والا مان استعمال انسان تب انسان والا. نو په معنا لغوي سره تقلید د قلاده نه دی. بخاری نے عبارت منگو تاسوی ان عائشہ قالت هلكت قلادة، مارو ککڑا یا هلكت قلادة لاسماء، رکشوا غاڑا کے ہار د مور بی بنا دا اسماء رضی اللہ عنہا. او تقلید په معنا اصطلاحی سرا یو تعریف د تقلید اصطلاحی شاه ولی الله رحمت الله علیه کړي چې انتهایی بهترین او آسان او عام فهم دی. شاه ولی الله رحمت الله علیه کتاب لیکل دي د تقلید په مسله باندې. حالانکه شاه ولی الله رحمت الله علیه د وابیان او د سنیانو متفقه شخصیت دی. دانه چې موږ د خپل عالم مسله پیښو وابیان شاه ولی الله رحمت الله علیه منی نو شاه ولی الله رحمت الله علیه د تقلید تعریف کوي
التقلید تقلید چې دی اتباع الروایت دلالتا التقلید اتباع الروایت دلالتا التقلید تقلید چې دی اتباع الروایت تابعداری د نقل کول دلالتا د چا پر رهنمایي کې التقلید تقلید چې دی اتباع الروایت تابعداری د روایت د قران او د سنت تابعداری دلالتا د چا پر رهنمایي کې تابعداری د نقل کول د چا پر رهنمایي کې شاه ولی الله صاحب کتاب نوم دی عقد الجید عقد الجید عقد الجید عین قاف دال عقد الجید صفحه نمبر 1 حاصل د دې تعریف دادی د قران او د سنت تابعداري کول د ماهر شریعت پر رهنمایي کی دلالت بتا تسوق کوي نقل بتا تسوق کوي وضاحت بتا تسوق کوي د قران او د سنت تابعداري کول د ماهر شریعت پر رهنمایي کی د قران او سنت تابعداري کول د ماهر شریعت پر رهنمایي کی منګو تاسو چې تقلید کو په قران او په سنت باندې عمل کول د پاره منګ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رهنمایي حاصلو د دې تعریف مطابق زمنګو تاسو تقلید دار دیم تعریف التقلید اتباع الغیر التقلید اتباع الغیر التقلید اتباع الغیر على ظن التقلید اتباع الغیر على ظن انه محق التقلید اتباع الغیر على ظن انه محق التقليد اتباع الغير على ظن أنه محق بلا نظر في الدليل التقليد اتباع الغير تقليد ویلی شي تابعداري د مجتهد تا التقلید تقلید چې دی اتباع الغیر تابعداري کول د غیر یعنی د مجتهد علی ظن پدې خو ګمان تر انه محق چې دا حق والده بلا نظر فی الدلیل بغیر د مطالبه د دلیلنا بغیر مطالبه د دلیلنا دا تعریف حسامی کړي د اصول کتاب دی اصول فقه کتاب دی حسامی دا تعریف د نور الانوار حاشیه کړي دي
نور انوار حاشیه دا صفحه نمبر 228. او دا تقلید دا تعریف د تقلید د غیر مقلدین عالم د وابیان عالم فتاوا ثنائیہ جل اول صفحہ 261 کې کړه دے. فتاوا ثنائیہ جل اول صفحہ 265 اگر تعریف دا سکے. تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن فرمان لینا کہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اسی دلیل کی تحقیق نہ کرنا. فتاوا ثنائیہ جل اول صفحہ 265. هم د دې سره مناسب تعریف د وابیان عالم شیخ امین په خپل کتاب هم د دې پشان تعریف د وابیان عالم شیخ امین په خپل کتاب د تقلید حقیقت او د مقلدین اقسام د تقلید حقیقت او د مقلدین اقسام صفحه نمبر 1414 په دې صفحه کې دا تعریف کړی دی. التقلید تقلید شدید اتباع الغیر تابعداری د غیر یعنی د مجتهد علی ظن په دې حسن ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل چې د حق والدی بغیر د مطالبه د دلیل نه مطالبه دلیل تینه نه کې او تابعداری کې مجتهد پسې دی په دې نیت باندې چې دا مجتهد په حق باندې روان دي او داغه پسې دی د مطالبه دلیل تینه کې دې تویل شي تقلیدو دې تویل شي تقلیدو. نو د تقلید دو تعریف وشل. یو تعریف د شاه ولی الله رحمت الله علیه نو شو او دیم تعریف د اصول نه پاغي باندې دو حوالی د وابیان د علماء هم بیان شي. اوس براشو مثال تا عام مثال بداشي لکه جمع ولاله دا یو سړی جمع ورکی نور و پس مقتدیان ولار دي. امام جمع ورکی مقتدیان ور پس شاته ولار دي. امام الله ته سجده لګئی مقتدی الله ته سجده لګئی. البته فرق دار چې امام براه راست الله پاک ته سجده لګئی او مقتدی د امام پر رهنمایي کې الله ته سجده لګئی. امام الله ته سجده لګئی او مقتدی الله پاک ته سجده لګئی. البته فرق داری چې امام براه راست الله پاک ته سجده لګئی او مقتدی د امام پر رهنمایي کې الله پاک ته سجده لګئی. نو امام مجتهد په قران او په سنت باندې عمل کوي براه راست او مقلدین دغه امام پر رهنمایي کې په قران او په سنت باندې عمل کوي. فرق صرف دا شو. نوٹ تقلید اتباع اطاعت اقتداء تقلید اتباع اطاعت او اقتداء تقلید اتباع اطاعت او اقتداء د دې ټولو یو معنی د تابعداري. ټولو یو معنی د تابعداري. غیر مقلدین وی تقلید گناہ دا او اتباع جائز دا حالان کې دا دی دروغ وی. تقلید او اتباع په قران سنت یو معنی باندې استعمال دي چې کوم معنی تقلید دوم دغه معنی د اتباع دا. غیر مقلدین تقلید او اتباع کې وی فرق دی. وی تقلید بغیر دلیل او اتباع سره دلیل حالان کې په دې فرق باندې سره هیڅ قسم دلیل نشتا. ولی قران کریم چې الله رب العالمین فرمای واتبعوا امر فرعون دی فرعونیان د فرعون تابعداري او حالان کې فرعون سره دلیل نشتا.
یا مشرکان به بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا من بخبل پلارانو تابعداري کو پلارانو سره څه دلیل خو نو چته چې اتباع سره دلیل نه نو تقلید و اتباع یومانا تقلید په قرآن او په سنت باندې د عمل کولو د مجتهد پر رهنمایي کې د دینوم دی مقصود قرآن او سنت دی اداغه د پار الله رچ د مجتهد د رهنمایي دا دا شو تقسیم دا شو تعریفات د تقلید اوس برا شو عام فهم دلائل تا چې داسې دلیل چې پاغي سره منغو تاسو تقلید او پیژنو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کریم پر کتابی شکل کی اولیکو پټول دنیا کې هغه قرآن کریم نن جاری دی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چې قرآن کریم پر کتابی شکل کې لیکو د سره دلیل په دې مسله باندې د کم دلیل خلکو ته بیان کړو یا چې خلکو کوم مطالبه دلیل کړي چې ته قران کریم لیکي دا خو نو بکر صدیق صاحب لیکي نو عمر فاروق صاحب نبی علیہ السلام او تعالی کو دنیا کې تقسیم کو د قران کریم را جمع کول په دنیا کې تقسیم اول دا عثمان بن عفان سے خپل اجتهاد سره وکړل او ټول صحابه کرام تقلید کو هیڅ چاته مطالبات د دلیل او نکړه عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په خپل دور کې قران کریم ولیکو په مختلفو ملکونو کې تقسیم کو حالانکه دا عثمان بن عفان سے مجتهد اجتهاد چې تاول کو په ټوله دنیا کې تقسیم کو دا د عثمان بن عفان سے اجتهاد او تمام صحابه کرام تقلید کو هیڅ په اعتراض انکو نن پټول دنیا کې هغه نسخې د عثمان بن عفان سے جاری دي نو که چرتا تقلید د مجتهد حرام او ناروا وي نو داغه دور نه تنن دور پر د عثمان بن عفان سے په دې مسله کې خلک ول تقلید کوي عثمان بن عفان سے قران کریم ولیکو اولنې جامع عمر فاروق صاحب او دیم عثمان بن عفان صاحب کتابی شکل کې لیکل او دنیا کې تقسیمول د عثمان بن عفان صاحب کړی دي خپل اجتهاد سره وکړل هیڅ چاته مطالبه دلیل نه ده کړی نه تقلید اتباع الغیر علی ظن انه محق بلا نظر فی الدلیل بغیر د مطالبه دلیل نه کارو ته خلک منی دا یو دلیل شو دویم د جمعې پر ورځ باندې عثمان بن عفان صاحب د اذان شروع کو د صحابه کرامو په موجودګۍ کې حالانکه دغه عثمان بن عفان صاحب نو وړاندې چانو کړي اذان ثانی د جمعې پر ورځ باندې کم چې د زوال سر نږدې کیږي دا اذان د نبی علیہ السلام دور کې نو د خطبه والا اذان د نبی علیہ السلام دور کې د جمعې د زوال وال اذان د نبی علیہ السلام دور کې او بکر صدیق صاحب دور کې عمر فاروق صاحب دور کې نو شروع عثمان بن عفان صاحب وکړه ترنن پوری ټول دنیا مسلمانان په دې اذان کې د عثمان بن عفان صاحب تقلید کوي هغه په خپل اجتهاد سره شروع کو مسلمانان لګیا د تقلید کوي کچرتا تقلید کول شرک یا گناوی هغه د ورنا تنن پوری مسلمانان ولی په گمراهی کې لګیا دي د جمعې پورت اذان ثانی اذان ثانی عمر فاروق سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شروع کړ ترنن دور پر هیڅوک د عثمان بن عفان صاحب خلاف خبره نه کوي چې دا اذان دی خدي کبد دی
ټول مسلمانان لګیاري تر د حرمینو پورې دو اذان پکې کیږي. عثمان بن عفان سے اجتهاد کو مسلمانان تر اوسه پوری په دې مسله کې داغي تقلید کوي. نو که تقلید شرک یا کفر یا حرام وی عثمان بن عفان سے پس خلق ول تنن روان دي. دو دلیل. دریم په قران کریم باندې اعراب حجاج ابن یوسف په خپل دور کې لګولې دي تمام مسلمانان په دا قران کریم په اعراب ویلو کې د حجاج ابن یوسف تقلید کوي. قران کریم باندې اعراب حجاج ابن یوسف په خپل دور کې لګولې دي ټول مسلمانان په قران کریم تلاوت ویلو کې د حجاج ابن یوسف په روان دي. چاته پته چې الحمدلله دې اعراب داسې ویم لله ولی اعراب داسې ویم اعراب ته چاته روسه سوچ کړی دي پسله کې به یو قسم په دې باندې پیږي چې دا زبر دي دا زیر دي دا پیش دي دا ول دي وجه معلومه اکثریت نه معلومه او مسلمانان لګیا دي او هغه اعراب چې حجاج ابن یوسف لګول دي باقي کې د حجاج ابن یوسف تقلید کوي. نو قران کریم په اعراب لګول کې دا هغه وخت نه تنن دور پوری مسلمانان د حجاج ابن یوسف تقلید کوي. که چرتا تقلید شرک یا کفر وی نو په اعراب ویل کې ټول مسلمانان مشرکان او کافران شو. حالانکه حجاج ابن یوسف په دې باندې د خپل اجتهاد مطابق د اعرابات لګول علما یقینا اجتهاد وکړو چې د زبردي ضرورت وی لګول. درې دلایل عام فهم شو. څلورم دلیل یو سړی راغی ز مسلمانې ګما ماته د اسلام کلمه او احکامات خوای یو مسلمان وتکینا سو مسلمان ته د قران کریم مطابق د اسلام مطابق کلمه ویلا. یو سړی دی کافر مسلمان لراغی چې ما ته کلمه وای ز مسلمانې ګما دا بل مسلمان چې کوم مسلمان تناسي دا کافر دلائل د اسلام د حقانیت او د اسلام د احکامات نو وځي خو مسلمان دی د کافر د رهنمایي حاصل کړ ایمان وروړ آیا دی مسلمان دی او کنه دی. کوم مسلمان وت کلمه وي د دین اسلام دعوت ور کوي او دا کافر دا دعوت قبري مسلمانېږي آیا په دې دعوت او په دې مسلمانې دی مسلمان دی او کنه دی. منګوي مسلمان دې د کلمې والا اگر چې د بل مسلمان پر رهنمایي کې تقلیدن ویلا او د بل مسلمان تم دلایل معلوم نه دي خو ویلا دې مسلمان شو. او کنه به دلیل څوک مسلمانې ګره نو څومره خلک د تبلیغ والا په وینا مسلمانې کې دا ټول نعوذ بالله غیر مسلم شول. حالانکه تبلیغ والا ته دلایل نه معلوم او دا غي باوجود بیا هم لګیا دي مسلمانان خلکو ته اسلام او د دین دعوت ورکړي. دا عام فهم دلائل د دې مسلې شو. چې د یو چا پر رهنمایي کې په دین باندې عمل کول په دې باندې انسان ته اجر او ثواب ملاوي.
دین بعد به ان شاء الله د تقلید چې کوم دلائل علمی دلائل ان شاء الله بیا باغ وایو الله جل شانه دې موږ تاسو ټول ته عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین